اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون 221 نمبر آیت سورۃ الشعراء کے حل انبئکم آیتاسو خبر کم علامن داغ چاپ بارکی تنزل الشیاطین چراکوزیگی پاغ باندے شیطانان تنزل راکوزیگی شیطانان علی کل افاکن پا ار دیر دروغجن عظیم دیر گناہگار باندے. امام رضی رحمہ اللہ علی کی چا اللہ آغا مخکنے شبہ آغا دوبارہ روڑے دا دخل کو آغا زوڑ اعتراض آغا دل دا دوبارہ روڑے دے دا آغی پا دو طریقوں سر جواب کرے ہو. یو طریقہ دا چے شیطانان را گزیگی پار دروغجن باندے ادا ڈوزی موزی ولی دروغ ہوئی اور نبی سلام خدا سے نہ دیکھا نا چاگا مشن یاد آغوے ناگان شیطانی یو دغ طریقے سر پہ تنقید کی. دویم دا چی یلقون السمع واکثرهم کاذبون دے مخالفینو دا سوچو چی نبی سلام دا کاہنانو غنتا دے ندلتے او تا خبر واضح کرا چی اکثر کاہنانو خود دروغ ہوئی سڑیا ترویتیان دروغ ہوئی پیغمبر خود دروغ نہیں ہوئی دے سنگا کاہن شو تولی دا قرآن نمانے دغا آسان ربط امام رضی لکھے. ابن کثیر لکھی چی اللہ دل دا مخاطبین مشرکانو سر خبر کی مشرکانو داوے چی نبی سلم کم پیغام پیش کی کم قرآن پیش کی دا پا حقا ندے دا دے اسی دے دان نے جو کرے دے او دل پیرے رازی دا غدا سیزو نخویم شیطان او دل رازی نا اللہ وی چنا نبی سلم دا سے ندے آغا قرآن دا دانا ندے جو کرے بلکہ قرآن حق دے دا خود آغا پا وحی راغلے دے جبریل امین راوڑے دا پیریانو شیطانانو ندے راوڑے اور شیطانان پیریان دا دے شوکم ندری جدا سے خیستہ کلام پیش کی بلکہ آغی خو آغا چالا دی چی دا آغی غنطا شیطانو رزی دی شیطان خوزان پشان گوری. ابن کثیر دا لکی آسن الکلام کی لکی چاوید شیاطینو حال ذکر کو مخ کے پرونو ابزنی سبق کے بیا دا صالحینو حال ذکر کو اس دا شیطانانو دا ملگرو حال ذکر گئی شیطان یاران سنگ گئی 221 نا 223 پورے. ابن جوزی لکی دا رد دے پا آئے کسانو چاگیوی دا قرآن شیطان روڑی دلتے پہ ردو کو او تا دا کسان خی تدبر ہوئی جو شیاطین چال رازی پیریان چال رازی شیطانان رزیلان چال رازی. حل انبئکم حل اخبرکم آیا خبر کم زتاسو سمرقندی مانکی تا تا ہوئے مزو توی شیطانان تال رازی راہ تا تا زوئے مجھ شیطان چال رازی علامن دا غچا بارک دے خبر کم تنزل الشیاطین چاگل شیطانان رازی پا دے خلقو کے چال شیطانان رازی. سمرقندی لکی دا متصل دا آغی آیت سرا وما تنزلت به الشیاطین چدا قرآن شیطانانو ندر آوڑے دا آغی سرا ترل دے امخ کی آیت تیر شکا نا چا قرآن شیطانانو ندر آوڑے تراہش دا دویم شیطانان چال رازی قرآن خو شیطان ندر آوڑے قرآن شیطان پوئے کم شیطان چال رازی دا آغی سرا ترل دے شے بدر سے مو سبق ویلے. تنزل لفظ ویلے امام قرطبی لکی تنزل دیر دیر رازی بیا رازی لیکن ہوا کی گرزی پر ہوا کی گرزی را گرزی گا نا راتک داغی آسان دے لأنہا اکثر ما تکونو فی الہوائی دا اکثر پاوا کی وانہا تمر فی الریح ہوا کی دی اوڑی روڑی نظر زی رازی زر زی رازی ازان چی بھی کی نا شیطان تختی گا نا بس بیا راشی جی ازان ختم شی تاوزو باللہ وی او تختی جب بدغشی نا بیا راشی دیکھو گرزی را گرزی شیخ بابی بھی ٹکٹ ہے گردی سورۃ الرحمن 10 کے بھی ٹکٹ ہے گردی دمو کو کراچی تو ٹکٹ لگی کاغذی داغی ٹکٹ نہ لگی وہ بدا سی کہ التا رسیدی تنزل علی کل افاک نسیم
تنزل راکوزیږي دا شیطانان علی کل افاکن په هر ډیر دروغجن باندې هغه چې ډیر دروغ وي په هغه باندې راځي اسیم او ډیر ګناهګار باندې شیطانانو پیریان راکوزیږي هغه راځي هغه دا په غوږ کې وسپرینګ کوي که نه هغه غلې خبرې ودرګوي وسوسې هغه ته ډېرې اچي کوم چې ډېر ډوزمار دی که نه ډېر دروغجن دی دله ډېر راځي ښه دا یې نښه ده تنزل علی کل افاکن امام طبري وي کذاب بهاتن ډېر بهتانونه لګونکي او ډېر دروغ ویونکي هغه راځي اسیم په معنی طبري وي ډېر ګناهګار سړی امام مجاهد نه نقل کی امام طبري کذاب من الناس په خلکو کې کم ډېر دروغجن ډېر ډوزماري هغه شیطانان راځي قتاده وایي چې هم الکهنه دا ترویتیان دي کاهنان دي چې خلکو له پاولونه ګوري او وایي موږ ته غیب معلوم دي د غیبو خبرونه خلکو له ورکوي د شیطانان د خلکو خبرو ته غوږ کېږدي نه هغه بیا ورسي خپلو ملګرو انسانانو له هغه هر رنګه جامه کې ګرځي څوک د پیرانو په جامه کې ګرځي څوک د اسټرانومي په جامه کې نن سبا ګرځي چې یاره موږ خو علم نجوم دی او دا مختلفو جامو کې ګرځي خلک دوکه کوي طبري او روایت نقل کړی هغه وایي چې زه هغه وایي سعید بن وهب وایي چې عبدالله بن زبیر سره ما هغه ته ویلي شو چې مختار یو سړی پیدا شوی د صحابي زوی دی هغه وایي چې ما ته وحي کېږي دم د نبوت دعوه کړو مختار ثقفي د نبي سلم د صحابي زوی دی هغه ته عبدالله بن زبیر ته چا ووایي چې مختار خدا سے وي جماعت وحی کیږي نبی سلم وفات دا روسه خبر ده فقال انا غوي بالکل او دې صحیح وي کنه بیا دا آیت لستو حال نبئکم علی من تنزل الشیاطین تا توغه ما چې هغه کم کس ته چې هغه شیطانان راځي شیطان خو هغه سره راځي چې ډېر غټ دروغجنی ډېر غټ ګناهګاری دا هغه دی وي دله وحی کیږي دا وحی ده کنه کذاب دی صاحب الاسم گناہونو والا دی دروغجن دی زړه د گناہونو ډک دی پلیتو یلقون السمع واکثرهم کاذبون یلقون السمع غوږ دی کاهنانو ته یلقون السمع غورځوي کاهنانو ته اورېدلې شوې خبرې یلقون غورځي رسي دی یا سمع اورېدلې شوې خبرې کاهنانو ته دا شیطان دا پیریان خبر رسی و اکثرهم کاذبون اکثر د دینا دروغ ویونکي دي نوز دا وګورو دا صفات په نبی کې شته هغه دروغجن دی څنګه ته وایي دا ترویت دی دا دله شیطانان راځي نه سړیا یلقون السمع امام طبري معنی کې یلق الشیاطین السمع رسی شیطانان دا خبرې اورېدلې شوې سړي وهو ما يسمعون مما استرقوا سمعه دا خبرې دي چې دی دا پغلا باندې اوري کله چې اسمانونو کې دا خبرې کېدې به کېږي دی هلته کې واوري دا یو ټکي نیم اوري دا دی رسی چته رسی او پسې روح که الی کل افاک نسیم ته وری وي دا دی رسی ار ډېر دروغجن سړي ته دا خبرې رسی هغه د دې مرګړي دی په انسانانو کې چې دې پیریانو په نوم باندې ذبح کی شرکیات کی پلیت سړي کافری دا هغه رسی پیرې څنګه په دغه کې کېږي دم کې کېږي نو جسمه سړی پلیت ته ډېر مرګړي که نه سمه چې ډېر پلیت غټ کافري هغه سم کسان کم دي چې هغې له پیریان راځي او سبق سره وي او قرآن سره وي حدیث وي هغه ډېر کم دي هغه ځان ښیم نه چاته دا چې شومنټ کوي که نه سمرقند یلقون بیاذانهم الى السماء من السماء یلقون بیاذانهم دی غوږونه دی خپل غوږونه وررسي د اورېدو مان کې د دپاره چې د پرښتو خبرې هلته اوري دا سمرقندي معنی کړی دلته ډېر تفصیل هغه ابن کثیر کړی دی هغه لیکي یسترقون السمع من السماء په پټه باندې خبرې اوري غوږ سارنه کوي اسمان سره نږدې اسمان سره خوا کې فیسمعون الکلمة من علم الغیب نسب ټکي اوري څه خبره اوري د علم غیب نه هغې سره د ځان نسل دروغ یوځای کي بیا خبره دی ورسی الی اولیائهم من الانس فیتحدثون بها خپلو انسانانو اشنایانو ته ورسی نه هغې دا خلکو ته بیانوي فیصدقهم الناس فی کل ما قالوه نه خلک د دې هره خبره مني چې لږه زبردسته خبره ده ولې دې هغه یو خبره خو د بلې نه اورېدلې ده
څنګه چې دې سلسله کې وی صحیح حدیث راغلی عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نقل لی سخلکو تپوسو کو د نبی صلی الله علیه وسلم نه د کاهنانو په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل انهم لیسوا بشیء د دې کاهنانو حیثیت نشته سړیا نه هغه وی د الله رسول خدا سے خبره بیانې چغوشي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تلک الکلمۃ من الحق دا یو خبره ټیک وی چې هغه پیری د بر نرو تختی نو فیقرقروها فی اذن ولیه قرقرت دجاجه د چرګې کټکټاټ بشانه د خپل کاهن لپاره غوکه کټکټو کی قرقره هغه دی ورواړي نه دی اوسه د دان نور سل دروغ یو دیږي یو ټکی نیمو خو هغه پیری وشتلی شي پورا خلک پورا دین اوري هغه په ته ولګي شهاب صاحب قرآن کې دام شته کنه اکثر هغه لیونی شي وګوره دا کم دی غور دی کې څنګه چل کېږي بیا واړه یری پورا وضاحت دی بسوت الجن کې نور زینو کې بیا کو صحیح بخاری دا حدیثو بل حدیث پدې کې نقل لی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ان النبي الله صلی الله علیه وسلم قال نبی سلام فرمایل اذا قضى الله الامر في السماء الله چې فیصله وکي یو کار بر اسمانونو کې نو فرښتې خپل وزر راغونډ کې دا غي فرمان ته د عاجزه د وجه اموار ګټ باندې کتب وچ یو سلسله یو आवाज یو دغه چلیږي تر دې چې دا غي زړه نو یریږي سخت الله فرمان نبی او رب سوې ناغوي الحق هو العلی الکبیر الله چې برحق او ډېر لوی شان ول ذات رغدا وې چې دا خبره دی کې ناغه نور لاندې چې کوم موجود پټ پیریانی د اسمان نه لاندې اذان ور رسولي ناغي سټکی مکی ووري دا یو بل لپاسه وی ولاړ ها کدا بعضهم فوق بعض یو بل لپاسه ولاړ دلته سلسله ور رسولي کنه ها نو قرآن یو اکثرهم کاذبون ډیر بدی کې دروغجنی طبری معنی کې ینه ډیر هغه څوک چې باغ باندې هتانان را کوزيږي پیرانو لرادي پیرانو کې شیطانو لرازي نه ډیر دروغجنی یا دا خبر اوریدون کې چې څومره کسان دي کنه دا ډیر دروغجنی شیطان خبره جوړي دا نور خلک چې خبرې نه دي دروغ وي او دا سمرقندی وی یعنی دا شیطانان دروغ وی کله چې دی کاهنانو دا خبر ورګي تا د سپه د چې د اوریدلی کني د اوریدلی خو دروغ هم ویلی شي کنه نه دا عائشہ صدیقہ نه سمرقندی او نقل کړی دی حدیث نقل کې بیا وی چې وهذا كان قبل ان يحجبوا من السماء دا کار الو چې کله دی د اسمان بنشي وینو تل راتل با اوریدل وی کنه بیا هویت بوها شهاب هغه دی بس بیا لګي امام رازی واکثرهم کاذبون ډیر پدې کاهنانو کې پدې ترویتانو کې دا پیریان چول رازی دروغجن دي واکثر الافاکین کاذبون یفترون علی الشیاطین ما لم یوحوا الیهم شیطانان ته خبره معلومه نه ځان معلومه نه هغه ته دروغ وي دا نو ته دروغ وي نو علماء پدې وجہ هغه پدې کې اختلاف ته رستو یو مسله عزیز رستو چیرې مو پرې د مدل تکي او شعراء يتبعهم الغاوون او شعراء شاعران يتبعهم الغاوون روان وی د دی اکثر دی بس روان وی اکثر سرکشان شاعران چې دی بس اکثر سرکش روان وی نبی سلام باندې د کهانت الزام او داغه جواب وشو مخکې آیتونو کې د شعر او شاعر الزام داغه تردید کې چې نبی سلام شاعرم نه دی قرآن دغه شاعری نه ده مړ شاعر پس هو ګڼ کپان رواني کله به زل پېستایي کله به شونډې ستایي کله به شراب ستایي اپس له پنګان رواني تو ګوره پلان کې بونه لري او پلان کې منټلو او پلان کې لري چې نمونه وګورئ نه بس ویلو نه د دې نبی تابعدار وګوره د څنګه خلق دي ابو بکر وګوره عمر وګوره عثمان وګوره هغه سرکشه خلق دي دا د الزام تردید دی په نبی سلام باندې د فیصله د بار درې کسوټه ورکی درې خبره اوله کسوټی دا چې ونه د خپل میونه پیجندې شي او سړی د خپل ملګرو نه تاسو خپل شاعرانو ته وګورئ چې داغي کلام څنګه خلک ځان ته راړول دي او څنګه پاغي اثر کړي متاثر شوي دي زمانه کې الله وبې کو در پاند والا هغه به څوک متاثرین د زلزلې کنه
څوک زلزلې متاثره کړو دلته راغلي وو، څوک پکې د اپریشنو متاثرې او زه د پلان کې متاثره کړی ما د ستا شاعرۍ وي، د دې شاعرۍ څنګه خلک متاثره کړی دی، چا ګریوان شلولی دی او چا پسې دین پرېښی دی. نه شاعرانو ته وګوره، د هغې کلام ته وګوره، د هغې پیروکارو ته وګوره، بیا رسول الله وسلم ته وګوره، د هغه کلام او پیغام ته وګوره چې څنګه خلکو هغه کلام جذب کړی دی. که د انصاف په نظر باندې وګورې د دغې شاعرانو د غلطو شاعرانو ملګري اوباش او عیاش او شرپسنده خلکي، د هغې برعکس د نبي سلم تابعدار چې کم خلک متاثره کړی دی، کم تابعدار دی، هغه شریف دي، نیکان دي، صالح فطرت دي، خدا ترس خلک دي. یاد وساتئ چې عربو سوسایټۍ کې، عرب معاشره کې د شاعرۍ ډېر لوی اهمیت و، د شاعرۍ ډېر لوی اهمیت و. د عوامو واګي د شاعرانو په لاس کې بو، بس دوی چې به اور ولګاو که نه، نه خلکو بس هغې اور ته بلا خطر وردانګل، ګرم شوي به و که نه. دا تر اوسه پورې امبیلې غذا چې کېده که نه 1863 لګ بګو پای کې هم خلکو د پښتنو د تاریخ چاربې ته ګټول ویلې. باباجي ناس پاس په جومات ته سواد باباجي ول راغلی و، تاسو ته پته نه ده چې زموږ خلکو ته پته نشي د خپل تاریخ. ناورو بای چې ته یو وایو چې لټه پای کې د امبیلې د غذا تاریخ دی، دا به خلکو د حجرو کې وي، په دې به خلک ویښول که نه. حاجي صاحب تورنګزی ذکر دی پکې، د انګریز ذکر دی پکې. 40 ورځې جنګ شوی و، 40 ورځې ښه د پښتنو او د انګریزو امبیلې په میدان کې. شاعران تاریخ محفوظي. بکر او تغلب چې کوم مشهور جنگ شوی و که نه، نصف صدي جنگ شوی د عربو نه، دا اور ټول محلحل شاعر لګولو، د هغه یو کلام، بس هغه جنگ به نه بس کېدو، بس هغه به اور هغه بل کړو. اخلاقی اعتبار سره دغه شاعرانو چې څه حال و که نه، هغه د امراوالقیس د شاعرۍ نه بیا ښه پته لګي. او دا ریکارډ دی چې د امراوالقیس په شاعرۍ کې چې څومره فحاشي ده، دومره د بل شاعر کلام کې نشته دی. اوس خو د هغې نه پلیت راغلی دي که نه، نه په دې وجه رو هغه ته الملک الضلیل وي، رند بادشاہ، یہ میخانہ یہاں رند ہے، یہاں ساکی سب کا امام ہے. دا اوس هم پیدا شي، پان مان به لګولي او غول به خوري. که شاعرۍ کې د دې سره اخلاقو خبرې مې که نه، هغه به طور فخر وي، خو هغې سره داسې ګنونه فساد پټي که نه، داسې پلیتي ووي په شعرونه به پیش کړي، یو کې به سمې خبرې، نور کې به کله میکدی، کله به شرابخاني، کله به رکابې بدي، او کله به وي چې بوت ته مې مخ دی، خدای ته مې شاده. نه یو شعر که پکې سم شي، نه خو چاپېره ورسره ازغي پراتي، نو سړی په پته نه پوهېږي چې دا دې څه وایي. نو هغه نفع کمه ده او پلیتي یې ډېره ده. د دویمې شعبې جواب روان دی. بعض منکرینو دا وایي چې نبي سلم شاعر دی، دا قرآن د شعرۍ مجموعه ده د نبي سلم. د منکرینو دا منل چې شاعر خو ډوزي موزي ولي دروغ وایي که نه. نو دریو طریقو سره د هغې جواب کړي. اوله طریقه دلته کې دا ذکر کړي چې تاسو د دې نبي سلم ملګرو ته وګورئ، استدلال بصاحب والقرین، دې قرآن والا ته وګوره، د ملګرو ته وګوره، دا څنګه خلک دا لوپر ټایپ خلک دی که دا سم خلک دی. والشعراء یتبعهم الغاؤون، والشعراء جمع د شاعر په وزن د جاهل او جهاله، شاعر او شعرا. یتبعهم روان وی دی بس الغاؤون سرکشان. امام طبری لیکي کم چې اهل الغی دي که نه، گمراهان خلق دی، پوهې نشته دی، دا په غلطو شاعرانو پسې ځي. نو دا دی پسې چې څوک دي، څوک مراد دي، څوک وي هغه غلط شعر ویونکي چې دي د دې هغه تابعدار، هغه شعرونه چې مخکې رسي یاد کړي یا مخکې رسي هغه خلق مراد دی. نور و چې دا شیطانان دي، شیطانان دي انساني شکل کې، غلط شعرونه وي. څوک وي دا بې وقوفه دي. او نبی سلام دور کې د دوه تنو جګړه وشوه، هغې ته اشاره ده. یو د انصار نو، بل د بل قوم نو، یو بل باندې په شعرۍ کې سخت تنقید وکړ، یو سره د خپل کلي لپنګانو، بل سره د خپل بیوقوفان، هغې ته وی اشاره ده. څوک وایي چې د دې نه مراد څوک د دې پسې روان وي، ګمراه پیریان او ګمراه انسانان.
ایم خلکو لړ کې شوق پیدا کی تو لګاو کنه دا پلان کې و لګاو بهر کې مراد دین ادا دے ابو جعفر امام ابن جریر اخر کې لګي هغه خلک چې گمراه کی کم چې مشرکان دي هغه پس غلط خلک روان وي سرکش شیطانانو پس روان وي نافرمانه پیرانو پس روان وي دغه شانته غلط انسانانو پس روان وي امام بیضاوی ویلي کې وتا هو محمد سلام تابعدار وګوره آیا هغه سرکش دي واتباع محمد صلی الله علیه وسلم لیسو کذالک د رسول الله سلام تابعدار خدا سي نه دي شاعران خو لکه بکواس کی دروغ وي نو محمد صلی الله علیه وسلم ګوره شاعری نه کړه ګوره بکواس نه کړي تاسو دغه تابعدار وګوره ابوبکر وګوره عمر وګوره عثمان وګوره نور وګوره د شاعرانو پالور وګوره هغه سکی السراج المنیر لیکدل دغه خطیب شربینی دروژن غیبه سے روان وی الضالون المائلون او گمراه خلق او هغه خلق بس روان وی چاغي د صحیح لارې نه فساد طرف ته وروړي فسادیان غلط لارې چې خوخي نه بدی پسېږي غلط خلق بدی پسېږي او دی له پروګرامونو کې او شاعرې ولې جوړي مشاعرې جوړي دومره خلق راغونډي تبه چې پاک عرب داسي دي خو یو دزمار براغلی او شته بولی مونږ بګی نشته یره چې مشاعره ده په مشاعره کې څه دي انګا بنګا د جنگي کنه ته داغه نه پاه ته بس سبق زده کې ته ما ته سبق خو خیا سبق به دې زده کې نفسادیان چې ګم دي هلاکت طرف ته چې ځان ور رسی ځان تبا کې نه شاغله د شیطانو پسیزي او شاګردانو ته تابعدار د محمد صلی الله علیه وسلم لیسو کذالک هدا سن بل هم ساجدون بلکې او سجده کوونکې دي جړاګانې کوونکې دي زاهد خلق دي پاکباز خلق دي او دا سن دي شعر او شاعر مسله باندې زبل ګرانه وردم قرطبی لیکلی دي چې موږ سورۃ نور کې خو خبره کړې ده چې شعر ویل هغه جایز دي سم مکروه دي او سم حرام دي سورۃ نور درس بیا وره کې ما ویلي دي صحیح مسلم کی حدیث نقل دے دو ځای نقل لے عمر بن الشرید وی تپلار نقل کی چاغه وی نبی سلام پدشاه ته ورځ ناسوما نما ته وی دا د امیہ بن ابي سلط شیرونه سید دی ما ته چې او ما ته وی وای شابه نما یو شیر وی نما ته وی شابه نور وایا نبی امه ته بولوي تر دې چې ما سل شیرونه پر پورا کړو دا صحیح مسلم صحیح حدیث دی خبر دلته کې د غلط شعر او د غلط شعر روانه دی ساته یو طرف مګوره کنه خام بعد کې دا سره غلی وقد وقع لبعض روات کتاب مسلم عن عمر بن الشرید عن الشرید به وهو وهم بهر کې دا یو سند خبره ده چاغه کې دې خطا شي وفي هذا دلیل على حفظ الاشعار والاعتناء بها پدې کې دلیل دی چې صحیح شعرونه چکل پہ کے حکمتوں و خیستہ معنی بک شریعت آگے دا بد نگوری معاشرہ کے بد نشی گن لے دا شریعت خلاف نہیں ہوئی نہ آگا یاد آگا ذہن کے ساتھ الویخ خبر دا آدھا امیہ شعور نہ با زیاد طور امیہ بن ابی سلط دابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیاد ویل و زیاد پہ اور دل لأنہو کان حکیم اندھا جدا موحد سڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو نزدے وچ دے مسلمان شوئے ہوئے دبانے تفسیری دی کلمہ ہو جائے گی کردی دی انشاءاللہ دے کسی شعور نہ دی آغاز پریدما حسان بن ثابت سخیستہ شعور نہ دل دے کے نقل دی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعار اور دل ابو بکر صدیق باور دل ویل ویم نہ آیا دی تابعدار مونږ نشو کولے ولې نه خیستہ شعور نہ چی دی حسن و قبیح خیستہ شعر خیستہ دے پلیتو گندا گندا دے لولو صحابو هغه صحیح شعور نه اوریدل کم که چې حکمت وي د علم خبرې وبکې د پوهې خبرې وي د هوښیارتیا خبرې وي د هوښیارتیا نه ښایسته شعور نه دي او هغه شعورونه چې پای کې فحش وي ولم یکن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم زنا هغه شعور نه اوریدل جایز دي چې پای کې بې حیایي نه سکنجره خبره پکې نه بل مسلمان له پکې اذیت ورکول نه وي دا خو صحیح خبره ده که هغه منصور وي که هغه منظوم کلام وي نه خو صحیح ده هر هغه شعر چې هغه تنقید شوی د هغې اورېدل پکار نه دي او څوک چې وي د هغه ملامت پکار دی نه هغه خبره ده ملامتیا چې د هغه پکار ده هغه شعر دی چې پایې کې هغه د باطل خبرې خوري خلکو ته د بزدلۍ خبرې ښي
خلکو د شومتیا خبرې کی، پاک پکې پلید کې او پلید پکې پاک کی. چې ګورې یاره مولا داسې او شراب داسې، لکه داسې ہوتے بوتے وی. مولا خو شراب نه حرام کړی، قرآن حرام کړی دی. قرآن حرام کړی که نه، مولا حرام کړی. خو الله ویلي حرام دي که نه. د دې په شروع چې مولا داسې، خو الله ووایه که نه، الله نوم والا د مولا پته دی ولګي. صفا د خلک وي چې کافر یې، خپله بېدیني د مولا په دشمنۍ کې رانغاړي چې د سره مې نه لګي، د سره نه الله سره دې نه لګي. دا خو د مولا خبر نه چې شراب حرام، دا قرآن دی. اوس په دې کې دا وګوره، مولا تاسو کړي نه دی پلانه که نه، نو دا خو په قرآن کې دی چې جنت کې حور دي. دا خو په قرآن کې دی چې هلته مشک او عنبر دي، په حدیثو کې مشته دی. نو ته جنت پورې خان دی، ستا جنت داسې دی، غني خان وي زما دا داسې دی، او دی بہت څه لوي ګډې وډې څه لوي. دا خو ته د قرآن او د حدیث خاندانې کې نو هلته دا دي ولته دا دي، زما جنت کې دا دي او ستا کې دا دي. هلکه څه چې په قرآن سره ثابت دي او څه په صحیح حدیث سره ثابت دي، نه په هغې ته تنقید څه ته کې. نه یو خبره سم او 200 غلط دی. نه کوم چې مضموم شعر دی د هغې اورېدل نه دي پکار، هغه چې دا باطل څیزونه خوري. فلا يحل سماعه ولا انشاده في مسجد وفي غیره، د هغې اورېدل جایز نه دي، او په جومات کې د هغې ویل خورول هغه هم جایز نه دي. په دې کې حدیث نقل له حسن الشعر كحسن الكلام وقبیحه كقبیح القلام. خیسته شعر خیسته وینا ده، او بدرنګ او قبیح چې کوم دی هغه د بدرنګ کلام غونته دی. نبی وسلم فرمایل لأن يمتلئ جوف احدكم قيحا حتى يريه خير من ان يمتلئ شعرا. ستا خېټه دې د نو نه ډکه شي، تاسو کې یو تن خېټه دې د نو نه ډکه شي، دا بهتره ده نه چې سړی خېټه دې شعرونه نه ډکه شي. خو شعرونه غلط شعرونه ما دا زده ووي په مینځ کې به چلېږي. نبی وسلم لار کې ورځ روان دی، بینا نحن نسیر مع رسول الله وسلم اذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم خذوا الشیطان. مونږ روانو لار کې ورځ شاعر روان، نبی وسلم روان شعر نه وی، نبی وسلم دا شیطانونو سے داونی سے بیا به دا فرمایل لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من ان يمتلئ شعرا. سړی دا خبره بهتر ده چې دې غلط شعرونه یادې نه دی د خپله خېټه د نو نه ډکېږي. نو علما وي دا کار نبي وسلم ځکه کوه چې هغه ته پته وه چې دې شاعر حال نبي وسلم ته معلوم و چې دې غلط شعرونه وایي، هغه ګنده شعرونه به باطل پرست به و که نه. او باطل شعرونه ویل او لیکل دا حرام دي. د شراب او ستاینې او دا کاتې مه کوه، خلک ورته ورړی سړیا. یو سړی چې څه وړي کوی په غاړه چې ګرځي خو ور ورځېږي ورته که نه. چې غلط شعرونو کې ډېر ورننوتي دغه بیا عادتونه شي. الم ترى انهم في كل واد يهيمون. الم ترى آیت نګورې سوچنے کې انهم شي یقیناً دا شاعران فی کل واد په هر کنده کې په هر واده د کلام کې یهیمون ګډوډ ګرځي. امام رازی لیکي ثم بینا تلک الغوایت غوایت بامرین، بیا د دې شاعرانو سرکشي او کم گنج دی خوري هغه دو طریقو سره هي بیانی الله چې انهم فی کل واد یهیمون، یهودی په هر کلام په واده کې ارغړی روان جوړ. دا مسدس ته، دا محمد ته، دا رباعی ده، دا چاربیت ده، دغه ته اشاره ده. ابل قباحت دغه ده چې وانهم یقولون ما لا يفعلون، څه چې وی نه هغه کوي نه. شیخ به وی ناتونه ماتونه وی ګیر نه پریدي. دلته تا ته دویمه کسوټي ښي، یو کسوټي مخکې تېره شوه ته به د نبي او د شاعر فرق څنګه دی تا ته هغه وښو. دویم دا دی د شاعرانو څه معین هدف نی ټارګېټ نی، بس پړه کې کم کلام راغی نه بس کوشش کی چې هغه ادا کړي، اوس ښایسته کلام ولا اسلوب او انداز له وګورو د شعر په قالب کې ورواچي. دې سره کار نشته چې دا کلام رحمانی دی که شیطانی دی، روحانی دی که نفسانی دی، او دا چې یو سړی ووري آیا کې به خیر پیدا کېږي که شر پیدا کېږي. خو بس وله وي ځان سره به پین او پنسل ساتلی، یاره ما ته شعرونه دغه کېږي که نه، بیا زه په وخت باندې لیکم نوټ کوم. ته چې دې شعرونه وګوره، یو شعر وګوره ته به وایې چې یاره دا ولي دی، او چې بل شعر وګوره ته دا خو لکه دا خو شیطان دی. تاسې ټولو نمونه نه شو اخیستی، بیا به خلک خفه شي. ته یې وګورئ
دیو د صوفیاوي ته وګوره هغه هم شراب او زلفې به استایلي. عبدالرحمن با کلام وګوره یو کې به یو سي بلکې بل څه په یو سانس کې په یو سا کې هغه د نیکۍ بدې بې تکلفه لګي. نو چونکې هغه انداز ښي که نه په وزن کې او په طرز کې نه چې څوک یې اوري نو په هغه باندې اثر کوي. الفاظ په وزن کې او ښکلي ښکلي په طرز کې وي. ته خو د خلکو ته په طرز کې کنځل شروع کړه نو هم به وایي چې واه واه زبردسته خبره دې وکړه. ولې هغه خو په طرز کې که نه نفسونه چونکې پلیتي او دا کنجري ډېره خوښي که نه بدۍ ته نفس کې ډېر میلان وي. د هغې نقوش د هغې ګنده شاعرۍ پړه باندې پاتې شي. هغه کړۍ مړۍ چې په لاره څوک ځي که نه هغه به ورته یادي چا به لګولي په موبایل کې به خدای خوا به قرآن هم اوري لاره کې به ګاڼه ولګوي. ستا ښکلی شي د نیکۍ اثر هغه غایب شي. که دغسې د هغې په کلام کې څه فایده هم وي که نه نو چونکې د هغه په فکر کې تضاد وي نو هغه نیکي په هغې کې پټه شي نه ښکاري پکې. کعبه میرے پیچھے او کلیسا میرے آگے ہوگا نا په ځنګل کې که ځای په یو دوه ګلونه یا ښه بوټي نه هغه فایده نه کوي. نور ټول ځنګل دی دا زور ډک دی ټول ملک نه که دې پکې لږ غونته خبره خو کې د هغې څه فایده ټول دیوال د ګن نه ډک دی. د دې برعکس مقابل کې قرآن وګوره هغه هماهنګه دی او یو رنګه دی. د شروع نه وایه تر اخره پورې د هر یو آیت هغه په یو ټاپک باندې په یو معین هدف باندې خبرې کوي. د شاعر څه هدف نه دی معلوم. ممکن نه چې ته په قرآن کې تضاد پیدا کړې پکې اوښې ته نشاندهي هم نشو کولی او د خپل چې کوم معین هدف دی که نه هغه ښه مضبوط دلایلو سره هغه ثابت کړی دی. یو هډ درم او سخت ضدي سړی به دې نه انکار کوي کني نور چا چې قرآن لوستی دی په هغه به اثر کوي. شاعرانو بیا شاعري پرېښوه نبي وسلم په دور کې. قرآن چې موږ اورېدلی وي موږ شاعري څنګه وکړو داسې کلام څوک ویلی شي. علم تر انہم امام طبری لکھی علم تر یا محمد انہم یعنی الشعراء آیا تو سوچنے کے تو گورنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی کنندہ شاعران فی کل واد یہیمون طبری معنی کی فی کل واد یذهبون پہر وادے کی دی روانوی کل حائم علی وجہ علی غیر قصد بل جائرن علی الحق و طریق الرشاد و قصد السبیل و قصد السبیل لکه ساروی غون تک روانی کل بہائم کاتب غلط شوی لکه د سارویر ور خوشي شوي نه خبر چې کوم روان یم په ګډه وړه لار باندې روان وي بس شعر به راخوشي که نه خبر چې انجام یې څه دی ته یې وره بیا کین لکه د میت سولو حساب وکوې څه دې جوړ شو د دې نه بر ښکته دې کړو څه دې جوړ نه دې څه شروع وته خو زمونږ خلک دی هغې ورته الفاظ ووایي ښکلي ښکلي نه د ذهن ګګ شي ته به یې کتلی چې استنو واله د اپیمو که نه د ماده بیا کار پرېږدي دا الله مثال پیش کړی دی چې دا خلک څنګه دی په فتنه کې چې پناه حقه کې هغه غلط چیز به دا د ښایسته ښکاره کړي او هغه ښه به درته غلط کړي. دا د مایي په علماو دې څومره تنقید کوي ته وګوره که نه الوا کړپ مولا ډوډۍ خړپ مولا دا کړي دي د غني خان د کلام نو ما کتلی زما سره شته که نه او ما پړو کړي دي عبدالرحمن به دیوان ما پړو کړی دی زه وایم هم ځان لم ګورم زما لیکل چاپ شوي راغلي دي دا په خپله مولا و مولا څه ته وي عالم ته وایي که نه په خپله مولا و صحیح بخاري مسلم و سر پرنا خو هغه انټرویو ده په دې دا ما ویلي دي خراب مولا د خراب عالم تنقید وکړه خو فرق خو کوه که نه لیسو سوان من اهل الکتاب فرق کوه بیا واضح کوه. ابن عباس نقل امام طبری وی علم تر انهم فی کل واد یهیمون خیدون ابن عباس وی چې په هر لغویاتو کې په هر پزول خبره کې به دینه نوځي. طبری وی فی کل وادن مجاهد معنوي کې چې فی کل فن یفتنون د کلام په هر فن کې ما تاسو ته څنګه وي مسدس ته محمد ته رباعي د چار بیت دا مختلف قسمونو کې دینه نوځي. اولسی شاعری دا پلان کې دا پلان کې دا په مختلفو فنونو کې شاعران لیکل کی. امام طبری بلا معنی کی قطاده وی چې دی په باطل باندې د غلط سیز کله کله ستای نه کی د پیسو د پاره او کله د خصوص باندې خلق او کنزی بدر دی وي. سمرقندی معنی کی فی کل وجه وفن یذهبون ويخوضون هر فن کې په هر انداز باندې دی لیکل کی او شاعر لګیای کله د یو خوي کله د بل بدی وی. ابن قتيبة معنی کی فی کل واد یهیمون من القول وفي كل مذهب يذهبون كما تذهب البهائم على وجهها
هر رنګه کلام کې دی روان وي، هر انداز کې دی خبره کی. اوس خدا سے وړې وړې جملې وایي که نه، دا اتیب دی متیب دی غول نه خوري اتیب اسلام دی، دا خو شاعري ماری نه دی، خو ورسه تباه کړه. نه یو خبره به دومره بله به دومره وي، لکه داسې دي. په دې خو موږ پوهېږو د آزاد نظم دی. آزاد څه د پاګلانو خبرې که نه، آزاد نظم د پاګلانو خبرې دی. خو ژبه مو تباه کړه او هلکانو له څه ورځي نه پوهېږي. فی کل لغو یخوضون ولا یتبعون سنن الحق. امام قرطبی لیکي په هر لغویاتو کې، په هر فضول خبره کې به دا پلید شاعر ورننوتي، کوم چې ګنده شاعر دی حق لارو پسې نه ځي. لأن من اتبع الحق وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله تثبت ولم يكن هائما يذهب على وجهه لا يبالي ما قال. کم چې بوتل دی کمکل سړی دی که نه، بس هغه په هر طرف باندې که لړ وغږېده او ډانګېده نه څه پروا نه. دا وي د عبدالله بن زبعره او مصافح بن عبد مناف او امیہ بن بسد باره کې راغلو. وانهم یقولون ما لا یفعلون، وانهم یقینا دا غلط شاعران دا سره وایه ښه یقولون دی وی داسې خبرې کې ما لا یفعلون چې په خپل کې نه. د دې سرکش شاعر په کلام کې تضادي وی یو څو زګونه غورځي لیکن هغه شانتي نه کوي. دا درېیمه کسوټي ده چې تبا شاعر او د نبي فرق دا دی چې شاعر د گفتار غازي د کردار غازي نه دی. خپلو شعرونو کې په میدان کې او په رزم کې خو رستم او اسپندیار یې ځان نه جوړ کړی دی، او په کوچ عشق کې د ځان نه پرهاد او مجنون هغه ځان پیش کوي په هغې حیثیت کې چې زه پرهاد یم او مجنون یم. هغه وخت کې منټل اسپتال نو د مجانینو، اوس خو پیدا شوي دي که نه. خو دی هسې لافظه نه کوي شاعران، عملي اعتبار سره دا بالکل صفر یې ګورې. خیالي دنیا کې هر وخت اوسېږي، په خیالي دنیا کې د هغې ټول کار رزم او بزم چې دی که نه هغه خیالي. او ښه اخلاق چې کله تعریفونه شروع کړي د ځمکې اسمان قلابې به میلاوي، خو لیکن د عمل کولو توفیق د په هغې باندې نه. او کله کله دا شرابیان چې پکې دي که نه، شعرونو کې د خپلو شرابو اشتهار وکړي، دا د خپل حوس اشتهار کوي، خو عملي طور سره هغه بیا لیکي یار مونږ خو شراب نه څکو، تاسو ولې د خلکو سکې ولې نه څکې، خو زمونږ نه اوسېرېږي نو. عملي اعتبار سره بوزدلي د خلکو مخکې هغه نشي کولی. خو شعرونو کې به ښه ستایي چې راټینګي که نه یار دا خو جي مجاز دی که نه، یار تاسو په مجاز نه پوهېږئ، موږ په مجاز پوهېږو، ولې نه پوهېږو. خو د دې بارکه سره نبي وسلم ته وګوره، هغه چې کوم کلام پیش کړي د هغې ټول نه اول عملي نمونه نبي وسلم په خپله دی. قرآن پیش کړي نه په قرآن باندې اول نبي وسلم په خپله عمل کړي. عائشې بیا تپوس کېږي نبي وسلم اخلاق څنګه دي، کور کې څنګه یې هغه اخلاق وي. قرآن دي تا قرآن نه دی لوستی، کم خدا ترسی او کم د رب بندګۍ، کم ایثار او قربانۍ ده چې هغه مخلوق له دعوت ورکړي. د ټول نه بړ کر اول په خپله په هغې عمل کوي. شاعر خو داسې نه کوي. د پیغمبر د کټر نه کټر دشمن هم دا نشي ثابتولی چې د نبي وسلم یو فرمان یا یو عمل د قرآن نه معمولي غونته خلاف دی. شیخ به وی چې دلته درېیمې طریقې سره جواب ورکړي. د شاعر د قول او فعل په منځ کې ډېر تضاد دي، د هغه سیرت او صورت کې تضاد دي. نورو ته د سخا او د نیک اخلاقو ترغیب ورکړي، لیکن په خپله په هغې عمل نه کوي، دی په خپله هېڅ هم نه کوي. وانهم یقولون یقینا دا شاعران وایي ما هغه څه لا یفعلون چې کوي یې نه، هغه څه وایي چې کوي یې نه، یعنې اکثر دروغ وایي، باطل خبرې کوي. امام طبري معنی کې اکثر قولهم یکذبون، اکثر د دې خبرې دروغجنې وي. وعنیه بذلک شعراء المشرکین، مشرکان شاعران مراد دي. مړه دلته تدبر قرآن وګوره، هغه ښه تنقید کړی. زموږ د دو شاعران هم داسې بوتلان دي، اوتې بوتې وي، اکثر پکې مرتد او بېدینه بې علما ده، شراب نوشه. چا پکې نسل بدنام دی، نه ځان یې سبزي ځان سره کړي. هلکه ته ولې دروغ وایې؟ تا صحیح مسلم حدیث نه دی اورېدلی. کم سړی چې خپل نسبت غلطه قبیلې ته وکړو، د یو پلار نه پیدا نه دی، هغه ته نسبت وکړو، دا جهنمي دی. هلکه ته تینولې که ته سبزی، ته دروغ څه ته وایې؟ شرم ته نه درځي. امام سمرقندي لیکي ان شعراء یقولون قد فعلنا کذا وکذا، اکثر شاعران وایي چې مونږ داسې وکړو داسې وکړو. شعرونه کې ډایلاګ یې ولي که نه، د ځان مدح به وي، حالانکې دا دروغجن دي، سخت دروغ وي، داسې دي هېڅ نه دي کړی.
امام راضی لیکي فإنهم يرغبون في الجود ويرغبون عنه، خلق لا ترغیب ورکی چې سخاو کې او داسې حاتم تایو ستاینه بکی، خو په خپل داغه نه ډډ خلنا متنفر کی، لیکن په خپل سخت بخیلی او خلق تبا زمخ کو اسلاب و تاریخ وي، خو په خپل دی غیلا خیریت ته فواحش او بهای په خپل کې نور خلق به گمراه کی، غلط خبرې بگی، خلق له خپل شعورونو کې شک پیدا کوي، خلق شکی کوي. امام راضی وی نبی صلی الله محمد صلی الله علیه وسلم نشور وکړه، هغه الله تعالی فرمایل فلا تدعوا مع الله اله آخر، اے نبی ګوره الله سره بل شریک رونه بلې کې داهر وکړو فتكون من المعذبین، ګوره شی به عذاب ورکړو شو نه، بیا داغه نه بس نږدې خلق رو بل وانذر عشیرتک الاقربین. د نبی صلی الله علیه وسلم قرآن نه ته خو کنه، او دا ټول د شاعرانو د انداز خلاف دي، شاعر داسې نه کوي، نه د شاعر حال او د نبی حال هغه ډېر جدا دی. امام قرطبی لیکي اکثرهم یکذبون، اکثر شاعران دروغ وي، ای یدلون بکلامهم علی الکرم والخیر ولا یفعلونه، خپل کلام کې باخسته خبرې کوي، د خبرې بکی د خیر خبرې کوي، لیکن په خپل نه کوي. امام بیضاوی یو بل نقطې ته اشاره کړي، دا دو آیتونو کې ناشنا خبره ده، وکأنه لما کان اعجاز القرآن من جهة اللفظ والمعنى، د قرآن معجز کېدل چې د دې څوک مقابله نشي کولی، دا د الفاظو لحاظ سره هم دي، د معانی لحاظ سره هم دي. نه دې خلکو اول د قرآن په معنی باندې اعتراض وکړو چې دا شیطانان وروړي، غلط مطلبونه دي، بګې جواب وشنا نه وروړي، بیا په الفاظو تنقید کو چې دا شاعري ده، جواب وشي دا شاعري نه ده. دا نقطه امام بیضاوی حل کړی ښه. قرآن کو شاعرۍ کو خود ازمکه اسمان پر رکھ دے، سړی شاعري خو په سړی کې مستی راولي، غلطه شاعري سړی خرابوي. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اوس استثناء کوي ښه، صحیح شاعرانه مشته کنه جی، نته سم پوره خبره کوي، د سړی بده دی وي دا غستاینم کوه، افراد او تفرید نه ښه. الا الذين لكن كسان د شاعرانو نام امنو چې ایمان وروړو، وګوره توفیق ولر ایمان ورغه، وعملوا الصالحات، عمل کی د سنت پتا بیدارے کی، ناسم سړی دی، وګوره علی شان مجبور دی او الاقبال له بل وذکر الله کثیر، یاد الله ډېر په خپل شیونو کې، الله ډېر یادی، دا غندونه نه یادی. وانتصروا، دغه شاعران خشاعران بدل اخلی په شیرونو کې، بدل اخلی د نبی، بدل اخلی د حق، بدل اخلی د الله، بدل اخلی من بعد ما، پس د دینه ظلمو چې دی باندې ظلم کړی شوی، یو سړی بغته وي چې دی بل صحیح شي جوړ کی. وسيعلم الذين، وزردا چې پوي بشي هغه کسان ظلمو چې ظلم کړی دی، ايمن قلبن چې په کومه ډډه باندې په کوم طرف باندې انقلبون دی وروړي، پته به دی ولګي ورګه. امام راضی لیکي چې الله کله مخکې د غندو شاعرانو زمیم او صاف غنده او صاف ذکر کړو، نو اوس نور شاعران دا غنه بسلورو صفات باندې غبیلی خ شاعران. اول دا الیمانو چې دا ایماندار دی، ایمان دی پکې، او دا ماخوذ دی اخذ دی الا الذین آمنون. دویم دا غیدا کمال دی چې العمل الصالح نیک عمل دی، دا هغه شانته رندیان او شرابیان کبابیان نه دي، بلکې دا نیک عمل دی. دریم د دې په شعر کې با توحید به، رسالت به، بګه خلق به حق ترابلی، وذکر الله کثیرا، دی به توحید د پر نظمونه جوړي، خلق د قبر او آخرت یادي. سلورم دا چې دی د چا حج ونه کی، د چا تنقید نه کی په شاعری کې، مگر د بدل په تور کوي. کله چې په نبی سلام باندې یا د قرآن یا د حق سیز مذاق وړو شي، په شاعری کې څوک غلط رباعي او غلط چاربې ته جوړ کړي، د هغې په جواب کې صحیح جوړ کړي. لکه قرآن کې وی فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، چا چې ظلم وکړه په تاسو باندې، تاسو هم ظلم وکړئ، زیاتې وکړئ، بدل ته واخلئ په شان د هغې چې تاسو سره یې کړی. معافی مشته کنه، دا خود دې تایید د پاره، دا نه چې خامخا ته مور سر مات کې، خدا موږ دې تایید کې پیش کو. بل دی وی لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، ښکارا وینا ښکارا تنقید، دا زره سیاق مطابق دې معنا کوم، اگر چې دغه دې کې نور اقوال شته، ښکارا وینا ښکارا تنقید کول جایز نه دی، لیکن هغه څوک چې باغ باندې ظلم وشي، هغه خپل بدل اغستی شي، شعر په ځای جوړ کا.
امام بیضاوی لیکي دې کې د هغې نیکانو مؤمنانو شاعرانو الله استثناء کوي چې هغې په خپلو شعرونو کې الله یادي، د هغې شعرونه اکثر په توحید باندې مبني، د الله ستاینې پکې کړي، د هغه اطاعت ته، د هغه تابعدارۍ ته خلک رابولي. نه که چېرې حج واغې کوي، حج وا هغه شاعري چې په هغې کې به بل تنقید کوي، نه هغې به بدل اخلي د مسلمانانو، لکه عبدالله بن رواحه به بدل اخیسته د نبي وسلم، حسان بن ثابت باغته اخیسته، او دغه دوه کعبان چې کوم دي دواړه به کوم. نبی وسلم به حسان ته وی چې وایه شعرو روح القدس معک جبریل امین تا سره دی، تا له هغه کلام ذهن ته شي. د رسالت دربار رسالت چې کوم شعرا و کنه د ما قبل کلام نه د هغې استثناء کوي چې نه دا خو ګورې سرکشه نه دي، دی غلطې خبرې نه کوي، دی قول او فعل کې دی تضاد نشته دی. دا شاعر چې کوم دی د ایمان د دولت نه دی مالامال دی، بهرمند دی، د ایمان د دې د شاعرۍ هدف معین کړی، ته به شاعرۍ کې ستا به څه ټارګېټ وي. د دې فضول شعرونه نه وي ښه، د دې هر شعر د حق د کلمې حمایت او د ذکر الهي د رفع دپاره، دا صرف د گفتار غازیان نی چې بس زګونه ووله بیا عمل مه کوه، بلکې تقوا او عمل صالح د دولت نه مالامال دي ښه، دا د شاعران دي. الا الذين امنوا، لیکن هغه کسان په دې شاعرانو کې داسې کسانو امنو چې هغې ایمان راوړو، نه هغې دغه شانتې نه دي څنګه چې د مخکې روایتونو کې تېر شو. وعملوا الصالحات، عمل وکړو د نبي وسلم په تابعدارۍ کې په اخلاص سره عمل وکړو. طبري دلته کې لیکي حسان بن ثابت او کعب بن مالک، او دې کې ډېر زیاته روایات راغلي دي، خو لیکن یاد وساته دې کې جسم هم روایت نقل دي، خبر منکر لا یصح، ټول منکر دي صحیح نه دي. ولې ځکه چې سورت مکی دی او ته چې دا خبره کې دا مدني ده، خبره باندې ورسې دی، او دا جسم نقل دی مرسل دی. والمتن غریب فالسورة مکیة والخبر مدنی واخرجه ابن ابي حاتم عن عروة بنحوه. ابن کثیر هم لیکي چې ګوره داسې نقل د ابن عباس، اکرمه وغیر واحد وهذه مرسلات لا يعتمد عليها، فالسورة مکیة وهؤلاء شعراء من الانصار. دا انصار دي صحابه. ابل خبر تاسو علم کې اضافه وکم د قرآن متعلق، سورۃ الشعراء مکی صورت ده، سورۃ الاعراف مکی ده، او شعراء ته وګد ده، تاسو به چې اعراف وګد ده، دا غي آیتونه دې نه کم دي، آیتونه واړه دي، ان تعداد یو ګوره په مکی سورتونو کې سورۃ الشعراء د آیتونو لحاظ سره آیتونه دې ډیر دي. سورۃ الاعراف خو وګد صورت ده، خو دا غي آیتونه کم دي، ویش ماره. خو دې کې سره روایت نقل دي، هغه روایت کمزور دي، هغه روایت څه دي، کله چې دا آیتونه نازل شنه شاعران دا نبی صلی الله علیه وسلم لا چې کم صحابه جوړل کنه چیرې دا شو نبی صلی الله علیه وسلم ته نه مړه تاسو باره کې خدا آیت راغله دي، روایت دغه چې هغه جوړل نه. ابن کثیر وی ولا شک انه استثناء، دې کې شک نشته چې دا د نیکانو شاعرانو ان هذه سورۃ مکیۃ، لیکن دا سورۃ مکی ده. فکیف یکون سبب نزول هذه الآیہ فی شعراء الانصار فی ذلک نظر، دې کې شک دا صحیح نه دی، څنګه دا کیږي، خبر آلته کیږي، جواب دلته کیږي. ولم يتقدم الا مرسلات لا يعتمد عليها، پدې کې تش مرسلات دي، یعنی حدیث مرفوع پدې کې نشته ده، بعد تابعین خبرې دي، صحابي تم نه رسیدلې. مرسل خو پیژنې روایت آزاد بریخي نبی صلی الله علیه وسلم ته قول نه رسول، په صحابي چې ودرېږي نه موقوفي، موقوف د سند صفت ته، مرسل د سند صفت ته، مرفوع د سند صفت ته، نو مرسلات دي دا ټولو، پدې کې مرفوع حدیث نشته. خو په دې استثناء کې دغه شاعران داخل دي، نمونه ماخله. وذکر الله کثیرا، او دی الله ډېر یادي په خپلو شعرونو کې، الله ډېر یادي په خپل کلام کې. سمرقندي او طبري دغه معنی کې دی الله دغه مخکې شعر نه مقابله کې چې مخکې به شرک وي، بوتان به استایل، اوس الله ستایي دغه توحید ستایي، اوس مسلمانان شو، ځکه حسنات چې کوم دی هغه سیئات ختموي کنه، د اسلام ستاینه کې د مقابله کې. لکه څنګه چې عبدالله بن زبعرا چې کله مسلمان شو هغه به وی یا رسول الملک ان لسانی راتق ما فتقت اذ انا بورو اذ اجاری الشیطان فی سرن الغی ومن مال میله مسبورو. ما خو مخکې د شیطان او غلط لارې مضبوطول کنه، اسوک چې ته مایل شو هغه میلان خو تباہ کون دی. دغه شان ابو سفیان رضی الله عنه
ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب دې ذهن کې کېنوا د نبی صلی الله علیه وسلم سخت دشمنو د تر زوی و هغه جدا دی بن حرب نه یادو ما بن حارث یادو ته نبی صلی الله علیه وسلم ډیر تنقید به شروع نه کو چې کله ایمان نه وروړو نبی صلی الله علیه وسلم ته وته دما وړه د محبوبه زبو استاد ستاینو کوم څنګه چې مخکې سات تنقید ما کوم تاسو سره دښمنی چې مخکې مې کوله سره دوستانه کوم صحیح مسلم کې داسې نقل ابن کثیر وروړي دا وان تسرو دا خشیران به امداد کی بدل باخلی من بعد ما ظلمو رسو دي چې په دې باندې ظلم کړی شوی دی امام طبری وی دیوا بدل اخلي د هغه شاعرانو مشرکانو چې هغه په نبی سلام باندې صحابه باندې قرآن باندې توحید باندې تنقید کړي دا صحیح شاعر دی بلکې داغه نو بدل اخلي انتصار بکی بدل باخلی غلبه باسي انتصر شعراء المسلمین من شعراء الکافرین سمرقندی وی انتصار بکی بدل باخلی صد جبه جنگ سره توري جنگ دی د جبه د کلام جنگ ابن عباس وی يردون الكفار تنقید بکی په کافرانو باندې هغه کافر چې هغه د مؤمنانو بدوي مؤمن تنقید کې لګیا وي امام احمد پدې کې حدیث نقل کړي ان المؤمن کین مومن مجاهد کی جهاد کی بخپل جواب باندې بخپل تور باندې نماز په هغه ذات باندې قسم لکه نما ترمونهم به نجنبل دا حدیث دی روګه دودی کم کړل دي دا فتح مکه کې عبد الله بن رواحه شعور نه وي چې ته په لار باندې نو ابل من کوي لکه نبی صلی الله علیه وسلم شعور نه وي عمر فاروق ته نبی صلی الله علیه وسلم ته پرېدا رضا اشیر داسې اثر کې لکه چې په سړی کې هغه نه تیز د غشینم تیز اثر کوي سړی ووري کنه سړی کې یو چلی هغه ته په جزې یاد کړم دا په دې وجه کله چې دغه مقابله و د قادیانانو خلاف نو زمیندار اخبار ولا سنو ظفر علی خان مولانا ظفر علی خان هغه به مزاحیه شعور نه جوړ په دغه پسې قادیانی پسې نه پاغي باندې جوړ لګید خبره به ولګید هغه چې بس پرتګالانو کاګه دی ظفر علی خان نے مناظره دې سره نه کوو یہ انہوں نے ایک ناٹک شروع کیا دی اور ډرامه شروع کړی دا موږ دې سره د اسلامات په جبه کې خبرې نه کوو قرآن حدیث په جبه کې دې سره به موږ د ډرامې په طرز کې خبرې کوو د بریلیانو چې هغه کم تنقیدات کړي کنه هغه کتابونه ملاویږي هغه تاسو بهارستان دی بل سخت تنقیدات په شعر کې وړې کړي دا داسې اثر کوي وسيعلم الذين ظلموا درد خامخا پوي بشیا کسان چې ظلم کړي دي کم کسان شاعران چې دي هغه شرکی پیغام خوري یا کم چې عام ظالمان دي ظلم کوي په مسلمانانو باندې تنقیدات کوي ظلمونه کوي امام سمرقندی وی یعنی الذين حج المسلمین ظلمون غلط شاعران کافر شاعران مراد دي مسلمانانو تنقید کوي کله به شعر او غانه به جوړ کی پردې پورې بخاندي کله به علما پورې خاندي کله به قرآن پورې خاندي غانه به جوړ کړي کله به مولا داسې مولا غسل لګیا وي نو ته ور الله تعالی خبره کوي کنه د مظلومي ذکر چراغ مخکې چې بدی ظلم شوی نو سره د ظالمانو خبره موکړه مخکې د انتصار خبرو شو بدل اخلي کنه د بدل کله اخلي چې بد ظلم شوی د مظلومي ذکر شو ګوره آیت کې دنه مربت چلیږي ها د ربط ډېر قسمونه دي ربط په آیت کې دنه د جملو یو بل سره چلیږي ربط معنوي وي ربط د الفاظم وي خبر باندې ربط د جزء د کل سره وي د تفسیری خبرې دي علوم القرآن سره کله یو ټوټه مخکې سره یو شان وی ولېږي کله ټول مضمون دغه په شانتي نه دا آیت کې دنه ربط دی او سره د ظالمانو انجام ته اشاره کی چې دا ظلم کی د دې انجام ته ګورخه چې دی اوس خپل جبه استعمالي دا مسلمان شاعر بدل اخلي هو ان قریب دا چې دی پر خپل سترګو باندې د غلط شاعر چې مسلمانانو تنقید کی کافر دا انجام پر خپل سترګو ویني شریح و به شریح قاضي شریح پیژنې کنه سیدنا عمر او عثمان په دور کې چې دا قاضي او قاضي شریح هغه به سيعلم الظالمون حظا من نقصوا ظالم ته پته ولګي دا غبرخه چې چا نقصان ورګړي پته بولېږي تاسو له نقصان رسول دام ظالم نه کنه ظالم د خپل سزا په انتظاری مظلوم هغه د امداد په انتظاری د الله امداد راځي کنه الله کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے الله خو اندر نګری نه ده کنه الله نه ویني زه امام بیضاوی ویلي کی تهدید شدید دې کې سخت اراده سيعلمو کې سخت وعید ده وفي الذين ظلموا دا عام ده چې کم کسان دي چې هغه ظلم کوي کنه ظلم کوي
هغې د خپل انجام نه ویرېږي. ای منقلب ینقلبون کې نور هم سخت یاد چې د مرګ نه پسه کومې خطرې دي در روانې دي پته به ورته ولګي. ابن کثیر لیکي دا بالکل داسې دی لکه څنګه چې الله فرمایي یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، قیامت ورځ داسې ورځ ده په دغه ورځ باندې به ظالم ته بانې فایده نه ورکوي. یره چې داسې وشو یره هغسې شو. ولهم اللعنه ولهم سوء الدار، دی باندې لعنت دی، دی دپاره خرابه ټکانه ده. صحیح حدیث نبی ظلم فرمایي ایاکم والظلم، د ظلم نه ځان وساتئ ځکه ظلم چې دی ظلمات یوم القیامه د قیامت د تیرونه ګورې تېرېږي. بلاګانې به یې تورې په دې اوږه او په دې سټونو ناست دي. ولې ظلم دی کوو، معمولي ظلم ونه کوي، په سپیم ظلم ونه کوي. ظالمانو ته پته ولګي چې ای منقلب ینقلبون چې په کوم اړخ باندې دي ډډه لګي، کومې غاړې ته ور وړي پته به دې ولګي. الله د لوي کومې غاړې ته مخه درکوي، معنی صحیح ده اور ته په مخه کوي که کم خوا کازغو ته بوزي. ظالم له خو جنت نیسه، ظالم په اعلی معنو کې جواله کافر. کم یو ټکانې دي واپس ورګرځي. امام طبري وي ایو مرجع یرجعون الیه و ایو معاد یعودون الیه بعد مماتهم، پس د مرګ نه دي کوم دی ته ورګرځي ځکه دی به اور ته ورګرځي. فانهم یسیرون الی نار لا یطفأ سعیرها، هغې اور ته ورګرځي چې د هغې به لمبې نه نشي مړې کولی، د هغې لمبې چې دي ولا یسکنو لهبها، هغې کې سکون نه راځي، مړاوي کېږي نه، هغه دغسې په جوش کې. امام سمرقندی لگی ایو مرجع یرجعون الیہ فی الاخرہ یعنی الی الخسان والنار، دے کم تاوان د چې ورځي که نه کم ور ده ته پته ولګي. امام قرطبي غډره خرابه ټکانه ده. وهو اقبح مصير، دا منقلب ینقلبون چې قرآن وی وهو اقبح مصير، ډېره خطرناک ځای دی. ګوره ومرجعهم الى العقاب وهو شر مرجع، د دې سزا ته ورتلل دی، هغه ډېر خطرناک ځای دی. والفرق بین المنقلب والمرجع، په میان د منقلب او د مرجع کې فرق دا دی ان المنقلب الانتقال الى ضد ما هو فيه. منقلب څه ته وایي چې دې داسې ځای ته وړي، د خپل برخلاف ځای ته وړي، لکه د دې ناست هم دی نه ورکوشه مخوه کټ کې ناست دی په ځمکه کې نه. والمرجع العود من حال هو فيها الى حال كان عليها، او مرجع دې ته وایي چې د یو حال نه بل حال ته وړي. په منقلب کې انتقال د مکان دی، پوه دی که ما، د یو ځای نه بل ځای ته، او په مرجع کې د یو حال نه بل حال ته تلل دي، حال بدلیدل دي. ها په حال کې انقلاب بدلون راځي. نه هر مرجع منقلب وي او هر منقلب مرجع نه وي. ماوردی او قرطبي، ماوردی پټ متظلم دی، دی به پیژنې نه خبوتو کې. ها ہوسئی دا چې دا آیت هر ظالم ته شامل دی، یوازې ظالم شاعر نه، هر ظالم ته شامل دی. ابن کثیر لیکلی وصحیح ان هذه الآیه عامة فی کل ظالم، هر ظالم ته شامل دی. سورۃ الاخر الله په فضل سره ختم شو. تاریخ څنګه 12 دی 13 مارچ شروع منګه کله کړه وا. ها تاسو نوٹ کړل زه ټیک ته زین راوړم. سورۃ امتیازات هغه کې می خبر دی چې په نورو سوراتونو کې نشته ده، سورۃ پدې کې دي. اې د وی امتیازي شان د سورۃ، وہ تفصیلی واقعات پدې کې ذکر دي، وہ تفصیلی مسلسل. دویم پدې کې تعریف د رب العالمین دی. یو ځل مضاف حذف کړي په واقعه د موسی علیہ السلام کې، تعریف وضاحت د مضاف الیہ کړي دي. په واقعه د ابراهیم علیہ السلام کې وضاحت او تفسیر د مضاف کړي. رب پیژنې ما بیمار کی مالا به شفا راکړي، بیماری م راولي او خوال م راولي، هغه ځایونه بیا وړه وګوره. نو دریم دا چې د قرآن صداقت او رښتینولي په ډېرو طریقو سره ذکر کړي چې دا جبریل راوړلی دی، داسې دی داسې دی داسې دی، هغه پکې وګوره. څلورم دا پدې کې نبي سلم ته ویلي چې خپل خپلوان ویروه، اے پاتې میزان بچ کا ګوره سار د نشم بچ کولی، ایسه پیزان بچ کا. نبی سلم ته وی نن که څه غواړه خوال ته ځان نشم بچ کولی، نه میاګانو ځان بچ کې، تاسو ګوره په میا توب باندې نه بچ کېږئ. دې کې د کاهنانو محال ذکر دی چې هغې له پیریان شیطانان راځي. د شعراء 2 تقسیمونه په دې کې ذکر کړي دي چې شاعران خم شته او بد هم شته. بیا لفظي معنی ته ګوره.
هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، هل انبئکم آیا تاسو خبر کم اویم تا خبر دے کم علی من دا اغا چا بارک تنزل الشیاطین چرا گزی کی رازی اغلا شیطانان ډیر ډیر راځي. قرطبي وی اوا کی ګرځي را ګرځي ځکه زرزي راځي. تنزل راځي دغه رذیلان شیطان علی کل افاکن په هر ډیر دروژن په هر ډوزمار اسیم ډیر ګناهګار انسان له پیریان راځي غلط پیریان. یلقون السما ورزي دغه شیطانان کاهنانو ته اورېدل شوی خبره واکثرهم ډیر په دې کاهنانو ډیر په دې شیطانانو کې کاذبون دروغ وایونکي دي دواړه دروغ وي. وشعراء تاسو اول وی چې پیغمبر کاهن دی کاهن حالت میں تو خود اوس وای چې پیغمبر شاعر دی کلام شاعری ده قرآن. جواب ورا وشعراء شاعران یتبعهم الغاوون روان وی باغی په سرکش خلق او ګور ابو بکر سرکش دی عمر سرکش دی ابو جهل غټ سرکش دی. عالم ترا تاسو نه دی کړي تخپوي کې پدې خبره ان نوم شي کینندا شاعران فی کل وادن پارا کند کې یهیمون ګډ وډ ګرځي د شاعرې څه سمت نه معلومو سبانه شاعری کې قوم ویخه کې قوم موده کې قوم جنت ته بوزه کنه شراب ہوتے بوزه کم خاله روان کړی داخله کم او ته بوته وي وانهم یقولون کینندا شاعران ته کیدا څه خبره مالا یفعلون چې کوي نه که خو وین ام نشي کولې کې بد وي ام نشي کولې که شراب واستای نه کین خلکو مخ نشي وي چې ما اوس کړو ولی به خو غربوي کنه الا الذين لكن اگسان د شاعرانو نامونو چې ایمان نه وروړو وعملوا الصالحات عمل کې د پیغمبر مطابق سنت مطابق هغه شانتی نه دي کم چې مخکې وشو سبق نیکانه مزه وذكر الله كثيرا یادې بخپل شیرونو کې الله ډېر وانتظروا بدل اخلی په شیرونو کې من بعد ما پس دینه ظلم چې په دې باندې ظلم شوی وسيعلم الذين زرد پوي بشیا کسان ظلم چې ظلم کړي اي منقلب چې کم طرف ته انقلبون دی اوړي. سبحانك اللهم